بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. तरबियती असातिज़ा वर्कशॉप सेशन नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ. संगे दस खैर अच्छा नन्हे ज़मूर सेशन में दशत हवाले सलाम तासु किस्सोक वैदिश शत सतोई सासु पज़ेहन की दशत बारह की सखातर नन्हे सबक में इंशाअल्लाह मुंशद हवाले सलाम खबर को उदा बस तक जो शत हुई सता शत वैले की संगा और शत वाला अल्फाज जो कुरान के राशि बाबा संगा लुल तो नवल खो دا دې شکل ته شد وي. دا مثال په تور په حرف دی. د حرف لپاره داسې درې دندانې وي. دې درې دندانو والا شکل ته موږ څه وایو؟ درې دندانې داسې حرف لپاره او یا داسې کوي تاسو دې ته موږ څه وایو؟ شد وایو. او ماشومانو ته دلچسپۍ لپاره دا شکل د لاس باندې جوړول چې ماشوم بار بار د دې پریکټس کوي. دغه سکرین باندې تاسو کتئ شئ دا لاس جوړ کړی شوی دی نو هغه دغه درې دندانې شو کوي. دې ته شد ویلی شي. عموما به تاسو نیوز پیپر به ګورئ یا اخبار به ګورئ نو په هغې کې یو لفظ راځي چې موږ د فلانې واقعې شدید قدغنه کوو. شدید قدغنه کوو یا شدید مذمت کوو. اردو کې راځي شدید مذمت کرتے ہیں. ٹھیک دغه شدید تشدید اور شد دا به یو معنا استعمالیږي. لکه دا کومه جمله تاسو ما وایي چې موږ د فلانې واقعې شدید قدغنه کوو د هغې څه مطلب دی چې موږ سختترین مذمت کوو. نو شدید او تشدید او شد دا به یو معنا راځي او د دې معنا ده سختی. فارسی کې موږ دا لفظ استعمالوو شدید. صحیح؟ نو دا اصل کې ورډ هم یا لفظ هم د فارسی زبان دی. نو دا وایي سختۍ ته. نو که کوم ځای کې شدید راغی د هغې مطلب به هم سختي به وي. کوم ځای کې شد راغی د هغې مطلب به هم سختي. صحیح؟ نو اوس شد وایي سختۍ ته. معنا دا ده چې د درې دندانو والا حرف شکل چې په کوم حرف باندې راغی نو هغه حرف په ما ورته سختۍ سره وایي، مضبوطۍ سره وایي، قوت سره وایي. دا معنا لري. صحیح؟ اوس دا خبره خو ما ته د بر اسانه ده خو لږ مزید آسان انداز کې دا زده کولو کوشش کوو یا د ماشومانو دپاره چې مزید آسان شي. نو دغه رنګې څنګه چې موږ جزم او سکون په یو کهانۍ سره زده کړی او قلقله یو کهانۍ سره او قصې سره زده کړی او دغه رنګې موږ شد هم یو قصې سره زده کولو کوشش کوو. تاسو وګورئ که ستاسو ذهن کې د جزم او د سکون هغه کهاني ذهن کې موجود وي نو دغه رنګې سیم کهاني هغه شان بالکل دا کهاني دا لږ معمولي فرق دی. هلته موږ ویلي آ اور سا، دلته موږ وایو آ اور وا. هیڅ فرق نه کوي. که دلته هم تاسو سوال یې نو څه مسئله نه کوي. صحیح؟ حروف بدلېږي رابدلېږي څه مسئله نه ده. صحیح؟ نو آ اور وا دا دوه ملګري دې دواړو پارک کې په چمن کې په ټال باندې څه کول؟ ځانګل. په دغه موقع باندې تاسو وګورئ د دې واو سره د واو ملګری هم ولاړ دی خواته یا ورته موږ ویلی شو د واو رور. رونه اکثر یو شاني شکل کې صورت کې. صحیح؟ نو د واو هغه رور سره خواته لاندې وګورئ ولاړ دی. نو دواړو ټوپۍ په سر کړي دي، دواړه زبرونه دي، دواړه اوازونه دي. نو آ وا په ټال باندې زانګي او د وا رور سره خواته ولاړ دی. په دغه دوران کې وا چې کوم دی نو لږ تیزۍ سره ځنګل نو اچانک دا راغوزار شو. پکچر نمبر 2 کې وګورئ څه چلو شو؟ راغوزار شو. نو ټوپۍ کږه شوه څنګه چې هلته د سیند کږه شوه. نو په دې دوران کې دا ا چې کوم دی ملګری دی راکوشي او و مدد وکړي. پکچر نمبر 3 ته وګورئ. تصویر عکس نمبر 3. په عکس نمبر 3 کې تاسو ته ښکاري چې راغلی دی واو اوچت کړی دی. نو د دې اواز جوړ شو. څه اواز شو؟ او چې کله دا راغوزار شو نو اواز یې ختم.
او چې مدد کو نوازي جوړ شو تر دې چې پر خدا غ جزم ما کہانی دا زين مراد صحیح اوس د واو دا کم روز چې کم دی دا خپل سوچونو کې فکرونو کې ته پته نشته سمارو وزار شوی او بیا حمزه هغه دغه مدد کړي هغه یو چت کړي دا مدد او چې کله دې فوریو پوری اچانک سمدستي دته پته ولګي ښکارا شي چې زمارو خو حمزه چت کړي نه مدد هم کړي خوشاله زخمی ټوپین کړه دا نو انتهایی محبت او د شفقت د جذبې نه سرشار رامنډ کې خپل رول لګاړ چې کله دوه ماشومان یا دوه سړي غاړه ورکې د سې نیغ ولاړ یو ما وتا او تشان نور مونږ ته یو ښکاري سو ښکاري اصل کې هغه سو ښکاري مونږ ته سو په دې پکچر نمبر 4 کې وګورئ د دوړو وونه یو غاړه ورکړي مو ته ښکاري یو اصل کې دي سو دوا نو ځکه مونږ وایو چې شد ولا حرف سو پیره وایو هغه اصل کې یې سمرا اصل کې د پکچر نمبر 3 کې وګورئ واو سو نه دی اصل کې یې دوا خو قرآن کې چې دا لیکل کېږي ما د ښکاري څومره یو ځکه به وایو څو پیرې دوه نو چې په کوم علامت باندې په کوم لفظ باندې دا شد علامت راغلی دا نو موږ د فوري دې کہانی نه یاد چې دې دوه یو بل او دا دې سو ځکه به موږ دوه پیرې وایو وای نه شي دا دې کہانی سره ماشوم ته د شد تصور بالکل کلیر شي هغه د فوري پته ولګي چې شاد ولا حرف خاصه کې دوه پیرې د غاړه ورکړي دا خو موږ تخکاری یو دا خبره ځان سره یاد ساتم دویم دا وګورئ تاسو پکچر نمبر 2 ته وګورئ چې پکچر نمبر 3 عکس نمبر 3 نمبر عکس کې وګورئ چې اراغه او دوه مدد وکړو نو تاسو وایي څه आवाज جوړ شو او دې طرف نه دوا رور چې کوم دی هغه هم راغی دوا مدد وکړو دوه سیډ نه مدد شو یو دې سیډ نوم دا ا سره یا مطلب د زبر سره او دې سیډ نوم د زبر سره نو دوه زبر شو مطلب د دوانو طرف نه د قوت او طاقت ملاو شو چې دوه طرفین ته د قوت ملاو شي نو اصلي کې سختي راځي نو دې ته د دوه طرفونو قوت ملاو شو ځکه موږ دا سختي سره صحیح آسان نه مشکل دی چې آسان پوښو او وا د دې کہانی نه موږ دا خبره اخص کړه چې شد ولا حرف اصل کې وی دوا موږ تخکاری یو د دې وجنه موږ به دا دوه پیری وایو دغه خبره موږ داس دکړه چې د شد ولا حرف د دوه طرفین جانبین نه دغه مدد کیږي او مرسته کیږي د دې وجنه هغه کې سختی وي او شدت وي د دې وجنه موږ هغه په سختۍ سره وایو او شدت سره وایو صحیح آسان دی اوس مثال کے طور په د لستو ګورئ کاف لام کاف باندې پېښ دی او لام باندې جزم دی او بیا سره بل لام دی نو دوه لامونه دي سو لامونه دي کدا قران کریم کې موږ د بشان لیکل شروع کوو یو خو زیات ابلیس یو ډېر ګران شي دا سانتیا د پرمون لپاره به شرط لګو چې کله موږ داسې یو ساکن او یو متحرک یو ذکر لپاره به شرط لګو نو ګورئ د دې د بجوشي کلو اوس دا کلو چې کوم دی نو دا موږ د پته ده چې اصل کې د لام سو پیری دی دې کې یو ساکن دی گزار شوی دی کاف مدد کړي او یو د لام چې کوم دی باندې خپل आवाज د زبر والا आवाज دی نو دوانو سره د مدد شوی دی نو دا موږ دی وجنه سختي سره وایو کلو اوس قرآنی الفاظ څومره چې شد په کم یو حرف راغلی موږ ته دا کہانی زین کې راځي او هغه شان سختي سره صحیح ما سره ولولې حج تب ربي كل نقص صاد موټا ده صاد د پر موږ اشاره کوم چې کړی و نقص أشد بكل سخر علم كلم قدم حرم قدر كذب حصل دیگه موږ شونډې نه راوندو یادو ساتئ چې کم ځای کې هم شونډې راوندئ واو پیدا کېږي
صاد په دغه کې واو حصل د شپېلې आवाज هم دی او موټه حصل ما شاء الله جی مخکې لکه را تاسو مولانا سبح بل سیشن دی نو هغه کې دا غیر نو क्या مراد है سوال دا دی چې حروف مد څه ته وایي تاسو ذهن کې څه آیډیا وي تصور وي حروف مد حروف چې په کې دا صوت آواز یعنی دا صوت کې आवाज کې دی حروف لین څه ته وایي جزاك الله نننی سبق کې به ان شاء الله مونږه د حروف مده او د حروف لین حواله سره خبره کوو زده کړه وکړو کوشش وکړو چې دا په ښه انداز کې مونږه زده کوو د ټول اول مونږه حروف مده شروع کوو څه شروع کوو خو تاسو ټول اول یاد وساتئ مد چې کوم دی مد وایي راح کودو ده څه ته وایي یو غباره وي ما سره اوسې چې راکاږي او دی راح کودل उगदवल टॉलकवल दराज करना और खींचना मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल सही मद हुई मद देते हुए बिया हरूफ चिकम दे हरूफ दाद हर्फ जमा दा हरूफ हर्फ जमा दा और मद्दा खींचना दराज करना सही नो हरूफ मद्दना हर आगा हरूफ मुराद दी ची आगा मुन राकाबू आगे की आवाज सको کشکو आवाज پکې کشکو هغه ته حروف مده وي او دا حروف مده درې دي سودي درې دي ها یو ته مونږ وایو الف یو دی واو یو دی یا دا درې حروف مده دي دا باندې موږ ان شاء الله زده کوو ډیر آسان او په سهل انداز کې د دې تعریف یاد وساتئ یو ته مونږ الف مده وایو یو ته مونږ واو مده وایو یو ته مونږ یا مده الف مد ولي وایو هر الف چې هغه راخ پدې کې هغه تسوي الف سمپل خبره ده تعریف یاد وساتئ قران کریم کې چرته هم تاسو وینئ چې الف وی الف څه ته وایي خالی الف څه ته وایي حرکت الف ورته موږ څه کوو چې الف حرکت نشته کدی باندې حرکت نو دا آوي موږ आवाज دا خالی الف نمخ کی کا حرف باندې زبر راغلی وي سره راغلی وي دقه د الف مد وي سو ورته مثال کے طور پہ دا با ہے څه شه ده دا څه شه ده با باندې څه ده زبر او سره څه شه ده الف نو بس قران کریم کې چرته الف دا غینه مخ کې زبر وي دي ته موږ الف مد وایو سو ورته وایو آسان نه مشکل آسان الف نمخ کې زبر ته موږ الف مد وایو او دویم قرآن کریم کی چرته هم واو وي سوي واو دا واو باندې به جزم وي سبای به جزم ساين یز د کړه چرته هم په قرآن کریم باندې په قرآن کریم کې واو وي دا واو له پاسه جزم وي نو موږ به دا غینه مخ کې ګورو که دا غینه مخ کې پېښو څه شی وو دې ته موږ واو مد وایو دا واو دی چې د کې مد کو دا وراکا صحیح دریم قرآن کریم کې چرته هم یا وي سوي یاوی د دې یا نمخ کې مونږ ګورو زیری څه شی وي ک زیرو نو دا یا مونږ سکو کشکو با دا یا وسکو کشکو او دې یا ته مونږ سوایو یا ماده او دې وو ته مونږ سوایو وای ماده آسان مشکل دویم تقابل لتبل شان کوما همیشه یاد ساتئ په قران کې الف مقابل یا متبادل همیشه زبر وي سوي زبر وي د واو متبادل پیش د یا متبادل زیر نو چې کله یا وي د نه مخکې به زیر وي होना चाहिए کنه یا هم بل ځکه وایو ان شاء الله واو د نه مخکې پیش ہونا चाहिए پکار چي صحیح دا متبادل دی یو سره صحیح آسان نه مشکل دی اوس قرآنی الفاظ سره ولې ان شاء الله ګورو تاسو مخه دا یو سلاید د سکرین باندې تاسو ګوري بدی کې دا درې وړه شته موږ تعریفونه زده کړل الف مد او واو مد او یا مد اوس بدی کې شناخت هم کو او راکاب به هم
لولي بوم هغه درست انداز کې صحیح انداز کې نو ما سره وای ما با سوال دا پیدا کیږي چې الف مده واوي مده یا مده دا به څومره کش کو سوال دا دی نو موږ به خپل اصطلاحات زموږ کتابي اصطلاحات یا هغه ویل زموږ نه استعمالو صحیح نو آسان خبره ده ډیر آسان خبره ده هغه آسان خبره ده چې تاسو دا وای بس دقه مردا راکاږي دې کې سفر نشته ولا زبر اور الف مد کڑی زیر اور یا مد الٹا پیش اور واو مد سیم دې کې اس فرق اقا مر راکاږي څومره تاسو ولا زبر زده کړو ها او ولا زبر وسونه راکاږو زبر आवाज ډبل کوي دا وای با بس دقه الف مد ده سنوي आवाज نه ده دا आवाज مونږ یاد کړی دی خو د دې او دا आवाज مونږ په یو نوې کنډیشن کې یو نوې ترتیب سره زده کوو نوې ترتیب سره چې مونږ به یو اصطلاح او یو تعریف سره زده کوو چې الف نه مخکې زبري هغه الف راکاږو واو نه مخکې پیشي نو هغه واو راکاږو یا نه مخکې زیري نو هغه یا راکاږو صحیح چل سا अब वाई मदद तो करे तू शुरू में की बेखरा होने का जाई मदद तो करे बिल्कुल खानदा वाले शक्ल जोड़ के जब मुस्कुराहट को कोना खान तो आपका शान शक्ल जोड़ से ती सी आसान है मुश्किल है चलिए जी अब दा पुरानी अल्फाज दी पति के मुंह यो शनाख्त तुमको तमरीन बको मश बको इंशाल्लाह और फिर मद्दा क्या लिखो मद्दा कम जिक्र है और मद्दा कम जिक्र है या मद्दा कम जिक्र है दा दे पहचान बको शनाख्त बको लटऊ अब अदायगी हम दुरुस्त करने कोशिश करो जी मौलाना और ने लेकिन बता सुवाए जी ما قال صحيح دا حروف مدة جدير آسان و بسان الناس صحيح ده اوس مونږ زده کوو ورپسې یو بل کنسپټ او یو تصور هغه هم ډیر آسان دی او دا تصور دی د حروف اللین یاد وساتئ لین په عربی کې نرمۍ ته وایي څه ته وایي لین به معنا نرمي لین څه ته وایي نرمۍ ته وایي حروف لین تو لین چې کوم دی هغه نرمۍ ته وایي او حروف د حرف جمع ده نو حروف لین نه مطلب دا دی چې هغه حروف چې هغه نرم ویل کېږي پاسته ویل کېږي صحیح نو هغه حروف لین هغه څو دي هغه دوه دي یو دی واو یو دی یا اوس دا هم ډیر آسان دی قرآن کریم کې چې کله هم واو باندې جزم وي سوي جزم موږ د هغه واو خبره کوو جزم نه علاوه نه چې کله هم په قرآن کریم کې واو باندې جزم وي او د هغې نه مخکې زبر راغلی وي څه راغلی وي دا اوس بالکل مخالف دی اصل کې د واو نه مخکې څه پکار دی پیش چې پیش نشته نو زبر وي چې زبر راغی نو هغه بلیږي صحیح او دا قرانګي یا باندې په جزم یو د هغې نه مخکې خو پکار زیر دی خو که زبر راغلی دا به حروف یا دیتا قرآن کریم کی جزم باندې واو باندې جزم یو داغه مخ کې زبر نو دیتا موږ سو وایو واوي لین دا واو موږ نرمۍ سره وایو او که یا باندې جزم یو داغه مخ کې زبر دیتا موږ یا لین وایو او دا یا موږ نرمۍ سره دا سره علت یې هغه زبر دی کنه چې نرمۍ کیږي ها چې مخکې دی نو زبر دی دی وجنا د دې مثال له خوف خوف ठीक है और ददी मतलब दे कैफा या صيفة وغيرها دي يقول يا وانا جزم ده غير مخكي شيء ده فتحة او دلتا واو وانا جزم ده غير مخكي زبر ده مخوف او اسان مشكله آسان चल
اوس موږ له الفاظو کې وایو ما سره وزل اولو له فاو فاو عليك فاو غلط ده سختي ده بقى سختي بقى فاو فاو نرمي سره باو باو ذو ذو صو 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 واو واو زو زو جو جو صحيح يا لين تقولي زي 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 زمون زين خلقوا زي مجهول علي علي عليه أنعمت عليه هذا يا لين ده مني غلط ويا خواتين غلط ويا زمون مشران مكسر السلام عليكم أنعمت عليهم عليني علي تشيله علي لي لي ني ني شيء شيء كي صحيح اوس الفاظ لګوایو او الفاظ نه مخکي یو فرق چې اوس پرې مونږه حروف لین مو یو حروف مد مو یاد ساتي خپل ذهن کې ساتي چې د حروف لین تعلق د زبر زیر پیش سره سوري د حروف مد تعلق د زبر زیر پیش سره د حروف مد تعلق زبر زیر پیش سره او د حروف لین تعلق صرف زبر سره صرف زبر الفام الف برمشت حروف لين دودي كان واو رياضي تعلق بده زبر سره او حروف لين دري دا غي دري ونه تعلق بده زبر زي حروف مد سوري دري دا غي تعلق بده زبر زي بيس ما شاء الله اب دوړو کې مونږه تمیز کو یا فرق کولو کوشش کوو چې دوړو مېس کې مونږه فرق او جدایي محسوسه کو جما سره وای مو دا دی وای مد بل دی مو فو فو طول راس تكرار كي صي صي ري راي بديك يقول بلكي سؤال ده جماعة شيء ده حروف اللين او ده حروف مادة مقدار سمرة ده ويلو اللين صرف ولا ما كيجي دا قاعده نه ده خو تجربات نه دا مشاهده ثابتي تاسو دا اول له دوانه ولسته تاسو ما سره وای مو یاد ساده د حروف لین او د حروف مد په ویلو کې مقدار سیم یو شان راخو دلته مد او لين ها موږ وایو کنه چې حروف مد لین من راکړو خدا چې کله قران کې ته وې نو د دې مقدار دغه سیم کی یو شان کی دا وای کنه لإلاف قريش وقف كيجي وقفت سورة عموما دا وقف كده زي نستعين او ها التبه تقريبا سیم کیږي وایرو په انداز کې صحیح نو اقا مرو بیا سړی راکاږي نو انداز کې وایي او کله درمیان کې راشي بیا هم راخو دې کې دومره نه نو وایي کنه علم تا وکيف التم د نرمۍ د وجنم سختۍ سره چې وایي به ضرب کیف او چې لګي نرم وینو لګ براکاږي علم تا وكيف فعل بده وقف حالات کې احکام ها التبه راکاږي مطلب دا دا چې د دوه مقدار عموما تقریبا یو کیږي یو په صورت کې چلے جی مثلا لګولو له خلو قضوا عصوا فوق خوف أوسط قومه يرون جي आगे مخکې تاسو ولرئ فرعون الموت جي ما شاء الله اوس د حروف مد او د حروف لین درمیان کې موازنه او فرق او تمیز یاد ساتئ حروف مد درې دي هغه کې الف او واو او یا دیو نشان او چونکه حروف لین دو دي هغه کې واو او یا شامل صحیح او دویم فرق دا دی چې حروف مد تعلق د زبر زیر پیش سره دي او د حروف لین تعلق زبر سره تاسو مخ ته سلاید موجود دی او دا موږ اوملسته اوس موږ قرآني الفاظ سره لګو قال كان ماذا ألف مد صحيح ألفنا مخ زبر أول ما تقول حور
رسولا واو جزم او داغينا مخكي بيش بيش. دي طبعا مدوي ده بركات صحيح واو لين تقول خوف خوف فوق فوق سوف سوف دلتم واو باني جزم ده وداغينا مخكي زبر بي زبر يعني مدة تقول في قيل قيل بني يا بني جزم داغينا مخكي زي زي. يعني مدوي ده بركات او يا لين يا بني جزم داغينا مخكي زبر دا مخكي نرمي سروال بين ليس ليس كيف كيف ما شاء الله داون رني سبق چې باغي کې مونږه د شد تصور زده چې شد څه ته وایي سختۍ ته شد تشدید او مشدد دا ټول الفاظ د سختۍ په معنا یوز کیږي او استعماليږي په مختلف زبانونو کې فارسی کې اردو کې پښتو کې مونږ الفاظ استعمالو په سختۍ معنا کې نو د دې حروف په اداګۍ کې سختۍ وي مونږ دا یاد کړل چې دا د سې درې دندانې چې کوم شکل وي هغه ته مشد وایي دا همیشه د حرف نه پاسه راځي او په کوم حرف باندې چې راشي نو هغه حرف مونږ د سختۍ سره وایو بیا مونږ د یو قصې په ترو باندې د شد دا کنسپټ او تصور زده کولو کوشش وکړو چې همیشه شد والا حرف اصل کې وي دوا هم تخکاری یو د دې وجه نه مونږ دا دوه پیرې وایو او دا دوه پیرې څنګه وایو چې د دوانو سیټ نه د دې مدد کېدې شي نو ځکه پکې سختي وي او سختۍ سره وایو مثال کل حج وغیره د دې نه پس مونږ د حروف اللین او د حروف المده تصورات حروف د حرف جمع ده او مده راښکودو ته وایي کش کولو ته وایي هر هغه حروف چې هغه راښکو د هغې اواز کش کېږي نو هغې ته حروف مده وایي هغه درې دي څو دي؟ درې یو الفي مده یو واو مده یو یاء حروف اللین هغې ته وایي چې هغه نرمۍ سره ویل کېږي اللین عربۍ کې نرمۍ ته وایي نو هغه دوه دي واو او یا ننني سبق حوالې سره ستاسو څه قسمه سوال وي شبهه وي تاسو سوال کوئ جزاك الله